کړو تاسو ما مخکې ویلو چې را دوه قسمه وټامین دی بدن کې یو فیټ سالوبل وټامین دی او بل واټر سالوبل وټامین دی وټامین A D E او K چې دی نو دا کوم وټامینز دي دا فیټ سالوبل وټامین دي او وټامین B او وټامین C کمپلیکس دا چې دی نو دا واټر سالوبل وټامین دي وټامین C چې دی نو هغه پکې مونږ ویلو تاسو ما ویلو چې وټامین C چې دی نو د کیمیکل نیم اسکارپیک اسید دی او دا چې دی نو زموږ بدن کې چې دی نو انټي اکسیډنټ په تور استعمالیږي کینسر او هارت ډیزیز کې دا استعمالیږي وونډ هیلینګ کې استعمالیږي او د دې نه علاوه کچې دا بدن کې ډیر شي نو دا چې دی نو یو بیماری کوي چې هغه ته موږ سکروي ډیزیز وایو نو سکروي ډیزیز چې دی نو دا هغه ډیزیز دی چې په هغې کې کولیجن کم شي په ګمز کې دننه او بیا ګمز نه چې دی نو وینه چې دی نو په ډیر مقدار کې خارجېږي او بلیډینګ کېږي که نه د مسوړو نه نو هغه بیماري ته موږ څه وایو هغه بیماري ته موږ وایو سکروي ډیزیز بیا ما تاسو ته وایي چې موږ وټامین بي وایو بیا ما تاسو ته دا هم ویلي ورسره چې یاره که چېرې وټامین C یا B چې دی دا بدن کې زیات شو نو دا به ډیمیج نه کس کوي ډیمیج به ولې نه کس کوي ډیمیج به ځکه نه کس کوي چې دا واټر سالوبل وټامین دی او واټر سالوبل وټامین چې دی نو هغه زموږ په پیشاب کې چې دی نو خارجېږي که نه یورین کې زموږ ایکسکریټ کېږي نو دې د وجې چې دی نو دا دوره خطرناک نه دي بدن ته مطلب دا دی که چېرې درې مقدار چې دی نو هغه د عام مقدار نه زیات شو نو دا چې دی نو څه ډیمیج نه کس کوي نن به موږ وټامین B کمپلیکس وایو تاسو ته ما مخکې ویلي چې یاره وټامین B چې دی نو دا یو وټامین نه دی دا د وټامین یو ګروپ دی او په دې کې چې دی نو ډېر وټامینز چې دی نو هغه شامل دي وټامین B کمپلیکس is a water soluble vitamin and must be provided through diet دا واټر سالوبل وټامین دی او دا به موږ خوراکونو په شکل کې چې دی نو بدن ته انټر کوو as the name indicate it includes many vitamins څنګه نوم ته که چېرې تاسو خیال وکړئ نو وټامین B چې دی نو د دې چې دی نو ډېر زیات وټامینز دي this includes په دې کې کم وټامینز راځي په دې کې راځي وټامین B1 تایمین ورته هم ویل کېږي بل پکې راځي وټامین B2 رایبوفلاوین ورته ویل کېږي نیاسین یا نیکوټینیک اسید یا وټامین B3 دا ټول نومونه دي د دې بیا پینټوتینیک اسید یا وټامین B5 پیروډاکسین یا وټامین B6 او بایوټین یا وټامین B7 یا وټامین H دې ته هم ویل کېږي دا ټول تاسو یاد ساتئ د هغې وجه دا ده چې دا MCQs کې چې دی نو لازمن راځي بایوټین دا خو شو وټامین B7 ورته وایي که نه وټامین H ورته هم وایي وټامین B12 چې دی دې ته کوبالامین هم وایي دې ته سیانو کوبالامین هم ویل کېږي او وټامین B9 یا فولیک اسید چې دی نو دا یو شی دی نو دا ټول چې دی دا چې کوم موږ ووایو دا ټول چې دی نو دا وټامین B کمپلیکس دی دا ټول واټر سالوبل وټامین دی په دې کې لومبنی وټامین چونکې وټامین B1 دی نو سټارټ په دې نه والو وټامین B1 چې دی لومبی زه تاسو عام په دې باندې پوه کړم وټامین B1 ته خو نمبر 1 خبره دا چې دې ته موږ په عام لفظونو کې تایمین وایو که نه او دا چې دی په دوایانو په انډسټرو کې فارماسیوټیکل انډسټریز چې ورته موږ وایو هغې کې دا په کوم نوم باندې مشهور دی وټامین B1 دا مشهور دی په تایمین نوم باندې بل دا خبره یاد ساتئ چې وټامین B1 چې دی نو دا اکثر ان اکټیو فارم کې که نه دا به لومبی ته اکټیو کې نو بیا به دا خپل فنکشن کوي لکه دا تایمین چې دی نو دا به لومبی ته داسې چل کوي چې دا به لومبی ته بدلې تایمین فاسفیټ ته که نه بیا به چې دی دا تایمین پایروفاسفیټ ته بدلیږي بیا تایمین پایروفاسفیټ چې دی نو هغه اکټیو ګروپ دی یعنې هغه اکټیو فارم دی که نه هغه به بیا خپل کار کوي ښه کار به کوي نو وټامین B1 چې دی نو د دې مین کار چې دی نو برین سره تعلق لري نروس سیسټم چې دی هغه مضبوطوي نروس سیسټم تاسو ویلي چې دا څه ته ویل کېږي نو برین او سپاینل کارډ چې دی نو دا نروس سیسټم باندې مشتمل دي که چېرې دا نه نو بیا به زموږ چې دی منټل پرابلمز راځي یعنی دا وټامین B1 چې دی دا د نروس سیسټم یعنی د برین او سپاینل کارډ جوړولو لپاره او جوړولو کې چې دی نو د دې ډېر غټ رول دی بل لیپټ جوړولو کې د دې ډېر غټ کار دی دا هم تاسو یاد ساتئ دا لیپټ بایوسنتھیسس کوي کولیسټرول جوړوي او د دې نه علاوه چې که چېرې تاسو اندسم کې ویلي
نو زمونږ په دې نیورونز چې کوم دي کنه تاسو ویلي چې دا برین او سپاینل کارډ چې دی نو دا خاص قسمه سیل نه جوړ دی هغې سیلز ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ وایو نیورونز یا نرف سیلز نو هغه سیلز چې دي کنه هغې کې دا بعض اوقات د دې نیورون د ممبرین نه بره ځي او کله لاندې راځي دا سطح نه بره ځي او لاندې راځي څه خاص قسمه آینونه لکه سوډیم آین شو پوټاشیم آین شو دا آینونه چې دی نو کله چې دی د دې نیورون د سل ممبرین نه کله بره ځي او کله لاندې راځي نو دا ولې بره ځي او لاندې راځي نو دا چې کله د نیورون کې میسج رواني لکه مثلا مونږ یو سیس سره چې دی لاس وجنګولو یا مونږ یو ګرم شی چې دی هغه ټچ کړو دا میسج به چېرته ځي دا میسج په لومبۍ ځي د ملا هډوکي ته د ملا هډوکي کې به نیورون چې دی نو دا میسج وړي برین ته برین کې بیا د هر حصې لپاره چې دی نو خپلې سنټرې دي هلته نه به چې دی نو پته لګي چې یاره ته دا لاس لرې کا یا چې دی نو سپاینل کارډ کې به فیصله کېږي چې یاره دا ګرم سیز دی چونکې اټومیټک کارونه ریفلیکس سیکشن چې دی سپاینل کارډ نه کنټرول کېږي نو د دې خبرې هغه فیصله چې دی نو هغه هم سپاینل کارډ کې کنټرول کېږي ښه نو چې فیصله وشي نو هغه دوران چې دا فیصله کېږي نو هغه ټایم کې دا سوډیم آین او پوټاشیم آین چې دی نو دا د سل ممبرین نه بره کېږي او لاندې کېږي او دا میسج چې دی نو دا کنډکټ کولو کې مدد ورکوي نو دې کې د دې آینونو جوړېدو کې یا د دې آینونو په دې میسج چې کوم دا برین ته لیږي که نه نو په هغې کې د ویټامین بي 1 ډېر کار دی ویټامین بي 1 که چېرې کم شي نو دې نه یو بله خطرناکه بیماري او مشهوره بیماري ده هغه کاس کېږي چې هغې ته موږ وایو بیریبیري ډیزیز بیریبیري ډیزیز چې دی نو دا د ویټامین بي 1 یا د تایمین د کمۍ د وجې او په ماشومانو او په لویو دواړو کې چې دی نو دا خپل اثرات پرېږدي په ماشومانو کې چې دی نو دا الټۍ کاس کوي دا بیماري او انولنټري کنټرکشن اف ماسل پکې کېږي هارت مسل ورکې کېږي نو دا پکې غټ غټ چې دی نو سمپټمز دي که نه د ویټامین بي 1 د کمۍ او که چېرې دا سمپټم چې دی نو ډېر وخت پورې برقرار وي نو ماشوم دې نه مړ کېدی هم شي په لویو کې چې دی نو د دې دا علامات دي چې دا چې دی نو ایریټیبلیټي کاس کوي کس تنګي که نه په وړه وړه خبره باندې چې دی یا په غلطۍ باندې ډېر زیات اینګر شو کوي غوسه کېږي ډېر زیات دې نه علاوه چې دی نو امپیرډ تھنکینګ یې د هغه سوچ صحیح ني او هارټ پرابلمس ورته یي که نه نو دا ټول چې دی دا د بیریبیري ډیزیز علامات نو ویټامین بي 1 چې دی نو دا موږ ته پکار دی چې دا په ډېر مقدار کې خورو دا چې دی نو زیاتتر په کم خوراکونو کې نو ګوره تاسو ته ما ویلي وو که نه دا ویټامین بي 1 چې دی یا ویټامین بي کمپلیکس چې کوم ویټامینز دي نو دا ټول واټر سالبل دي نو دا چې دی په اوبو کې حل کېږي چې دا په اوبو کې حل کېږي نو که چېرې دا ته ډېره وخورې نو دا به تا ته نقصان نه درکوي نو دا په ایګ لیور نټس او په غنم جوارو کې چې دی نو په ډېر مقدار کې دا ملاویږي موږ ته نو دا د هغې هغه انټروډکشن او سمري وه اوس ډیټیل کې دا موږ وایو ویټامین بي 1 نو اټس ا واټر سالبل ویټامین دا چې دی واټر سالبل ویټامین دی The other name of vitamin B1 is thiamine used by pharmaceutical companies. دا د بل نوم چې دی نو هغه ویټامین B1 هم دی سوري د دې بل نوم چې دی هغه تایمین دی چې هغه عام طور باندې د دوايانو په فکټریانو کې استعمالیږي سورسز یې څه دي نو دا چې دی موږ ته په کم کم خوراکونو کې په ایګ انډه کې لیور کلیجي چې ورته موږ مختلف قسمه تخمونو کې نټس کوپرا وغیره غنمو کې ویټ ایټسټرا کې چې دی نو دا موږ ته په ډېر مقدار کې دا ویټامین بي 1 ملاویږي ریکمنډډ ډایټري الاونس دې څه دی نو ماشومانو ته چې دی دا 0.5 mg پکار دی چلډرن ته چې کوم د هغې ماشومان دي د هغې نه هغې ته 1.0 mg پکار دی او فنکشن یې څه دي میټابولیزم کې ډېر کار کوي it cannot interfere in metabolic processes because it is an inactive form so it must be activated first it needs activation first تاسو ته مو چې ویټامین بي 1 یا تایمین چې دی نو دا میټابولیزم کې کار کوي خو تر هغې پورې دا کار نشي کولی تر کومې پورې چې دا اکټیویټ شوی وي نو دا به ته لومبی چې دی اکټیویټ کې دا به څنګه اکټیویټ کېږي د هغې دپاره چې دی نو تاسو ته ما وی دې باندې به لومبی ته ATP لګې دا به هله اکټیویټ کېږي څنګه به په ATP لګې
نو ګوره دې هډینګ هم ورکړی دی اکټیویشن اف ATP. نو ګوره لومبی به داسې چلو شي چې one molecule of ATP is utilized, it gives pyrophosphate group. لومبی به چې دی تایمین ماته تایمین چې ته ماته نو دی باندې به یو ATP لګي، نو یو ATP چې ته په تایمین باندې ولګي نو دا به کنورټ شي ستا دا به کنورټ شي pyrophosphate group ته. This pyrophosphate group combined with B1 بیا دا pyrophosphate group چې دی نو دا B1 سره یوځای شي او دینه جوړ شي تایمین pyrophosphate. اوس دا تایمین pyrophosphate چې دی کنه دا اکټیویټډ فارم دی د تایمین او دا خپل فنکشن کولی شي چې کوم کار وټامین B1 کوي. یو خبره ده وټامین B1 کوي یا تایمین کوي یو شی دی. ها نو تاسو که چېرې د ایکویشن ته وګورئ ګور تایمین دی یو ATP په لګېدلې ده نو pyrophosphate ته نه جوړ شوی او بیا pyrophosphate چې دی نو دا کنورټ شوی دی څه ته دا چې کله B1 سره یوځای شوی دی نو دا تایمین pyrophosphate ته کنورټ شوی دی TPP تایمین pyrophosphate. دا تایمین pyrophosphate چې دی دا کوانزایم په تور باندې استعمالیږي او دا چې دی د ډیرو مالیکولو نه او ډیر فوډز نه چې دی نو انرژي راوباسي کنه اکسیډیشن ریډکشن ریاکشن کې ډیر زیات استعمالیږي. ښه څه کار کوي دا نو ګوره نمبر 1 کار خو د دې دا دی چې دا پایرویټ چې کوم دی یا پایرویک اسید څه شی دی نو دا چې کله مونږ کوم خوراک وخورو نو د هغې چې ماتېدلو شي نو هغې نه د دی لومبی په لومړني سټپ کې خو نه دا پایرویک اسید جوړېږي که نه لومبی خو خیر ګلوکوز ماتېږي نو ګلایکالیسس کې ته پایرویک اسید جوړېږي یا پایرویټ جوړېږي. نو پایرویټ چې دی نو هغه بیا هم دغه د دی تایمین pyrophosphate په مدد سره چې دی نو دی نه اسیټایل کوانزایم A جوړېږي. نو دا اسیټایل کوانزایم A نه بیا فردر انرژي حاصلېږي. نو ګوره ریزلټ څه شو د دې خبرې مطلب دا شو چې د تایمین pyrophosphate چې دی دا د فوډ بروکن کې او د هغې نه د انرژۍ په راوتو کې ډېر غټ رول پلی کوي. دغه شان الفا کیټا ګلوټریټ چې دی که نه دا یو مالیکول دی دا چې کله خوراک ماتېږي نو د هغې دوران پیدا کېږي. بیا دغه شان د الفا کیټا ګلوټریټ چې دی نو دی نه سسینایل فاسفیټ دا دوه ریاکشن چې دی نو دا به د تایمین pyrophosphate دا چې دی نو د هغه بغیر به نه کېږي. ادر فنکشن آر نور کارونه د دې څه دي نو نور کارونه ما تاسو ته دا ووایي چې نمبر 1 نروس سیسټم کمپوزیشن په برین او سپاینل کارډ چې دی نو په هغې هغه میسج چې کوم برین او سپاینل کارډ ته ځي که نه د هغې په جوړولو کې یا د هغې په ټرانسمیټ کولو کې د دې ډېر غټ کار دی. بایوسنتھسس اف لیپټ ریاکشن لیپټ جوړېدو کې چې کوم ریاکشن کېږي هغې ریاکشنو کې دا استعمالیږي یا په اسان الفاظو کې تاسو دا ویلی شئ چې په لیپټ جوړېدو کې چې دی نو د تایمین pyrophosphate چې دی د دې ډېر غټ رول دی. ریګولیشن اف آین چینلز څه مطلب دی نو تاسو ته ما مخکې ووایي چې کله دا میسج چې کوم ځي که نه لکه مثلا ما تاسو ته ووایي چې یاره اوس تاسو بالپین باندې لیک راکاږله یا بالپین یو نوکه تاسو په ګوته باندې کېښوده نو ستاسو ګوته به چې دی نو دې ته درد فیل کېږي دا درد به ځي د سپاینل کارډ په لاره باندې برین ته. اوس دا میسج چې ځي که نه نو د دې دوران سوډیم او پوټاشیم چې دی نو هغه اکټیویټ کېږي. نو دا هغه آینز دي که نه په دې آینونو برقراره ساتلو کې یا د آینونو چې کوم دا میسج ټرانسمیټ کولو کې مدد ورکوي که نه چې کوم دا برین ته ځي په دې کې د دې تایمین ډېر غټ کار دی. نو دا څلور مین کارونه دی یو که نه چې نمبر 1 مختلف ریاکشنو کې استعمالیږي لکه پایرویټ چې کوانزایم A ته اړې اسیټایل کوانزایم A په هغې کې دا استعمالیږي. الفا کیټا ګلوټریټ چې کله سسینایل کوانزایم A ته کنورټ کېږي نو په هغې کې دا استعمالیږي. نروس سیسټم چې دی نو هغه جوړی او میسج چې دی چې کوم برین او سپاینل کارډ ته ځي د هغې په ټرانسمیټ کولو کې د دې کار دی. لیپټ جوړی او آینونه چې دی نو هغه ریګولیشن اف آین چینلز چې دی نو هغه چې دی نو ریګولیټ کوي. دا ټول کارونه د څو دا و د وټامین B1 یا د تایمین. ها اوس که چېرې وټامین B1 کم شو نو څه چل به کېږي نو ډیفیشنسي وسي. نو ګوره چې کم دا کارونه دی وټامین B1 کول اوس چې وټامین B1 کم شي نو هم په دې کارونو باندې به اثر غورځېږي لکه ګوره CNS جوړولو سینټرل نروس سیسټم کې چې دی نو د دې غټ رولو نو اوس چې کله ډیفیشنسي اف B1 ډایرکټلی افیکټ آن سینټرل نروس سیسټم چې کله اوس وټامین B1 کم شو
نو زمونږ برین او سپاینل کارډ چې دی نو هغې باندې به چې دی نو اثر غورځېږي. بل به سي بری بری ډیزیز. ما تاسو ته وی چې وټامین بي 1 سره مشهوره بیماری چې دی نو هغه کومه یو ده، هغه دا بری بری ډیزیز. بری بری ډیزیز څه شی دی؟ نو نمبر 1 خبره کریکټرایز بای د ډیفیشنسي اف وټامین بي 1. دا هغه بیماری ده چې هغه د وټامین بي 1 د کمی د وجې، او اټ از ا ډیزیز اف چلډرن اینڈ اډلټ. دا په ماشومانو او په ځوانانو دواړو کې بیماری کاس کوي د وټامین بي 1 د کمی چې ده. په ماشومانو کې یو شان دي علامات دي د دې بیماری، او په اډلټ کې چې دی نو هغه بل شان دي علامات دي. کوم علامات دي؟ نمبر 1 دي سیمټمز ان چلډرن. په ماشومانو کې ګوره د دې علامات دا دي چې الټۍ به کوي ماشوم، ومیټنګ، انولنټري کنټریکشن اف مسلز، د مسل هغه بندېدل او کلاوېدل چې دی نو هغه به د ده په کنټرول کې ني، انولنټري اټومیټیک وي. بل irregular heart beating، د زړه ځړکن چې دی نو هغه هم د دې ماشوم ټیک ني. اوس که دا درې واړه علامات چې دی دا ډېر وخت لپاره وي، نو بیا به ماشوم ته نه ژوندی نشي پاتې کېدی. دی لیکلي که نه if the symptoms are prolonged then the children will die. که چېرې ماشومان چې دی دې کې چې دی نو دا علامات ډېر وخت لپاره وي، نو بیا به چې دی نو ماشوم ته نه ډای کېږي، مړ کېږي به ته نه. یا په اډلټ کې چې دی نو د دې څه علامات دي؟ نو په اډلټ کې چې دی د دې بیا علامات دي. تاسو سره زه سکرین چې دی هغه شیر کړم. په ماشومانو کې ګوره د دې دا علامات دي سیمټم ان اډلټس. نمبر 1 علامت پکې دا دی اریټیبیلیټي. اریټیبیلیټي مطلب دا دی چې داسې ځوان چې کوم دی هغه به په وړه غوندې غلطي چې څوک وکړي نو دی به په ډېر زیات تنګېږي، غوسه کېږي به، او بلډ پریشر به یې ډېر زیاتېږي. نو دا هم د وټامین بي 1 د کمۍ د وجې. ډراینس اف سکن به چې دی هغه وچي. یو نه نیم که چېرې تاسو لاس ته د یو کس وګورئ که نه، نو هغه ډېر زیات وچ نښه چې پرې راکاږي نو هغه په ډېر وخت پورې برقرار وي. او یو نه نیم کس لاس ته که تاسو وګورئ نو هغه اویلي وي. نو دا وچوالی چې دی که نه دا د وټامین بي 1 د کمۍ د وجې. دریم علامت چې دی د دې بیمارۍ د بری بری بیمارۍ چې دی هغه دی لاس آف میموري. یاداشت چې دی نو هغه به رو رو کمزورې کېږي، او امپیرډ تھینکینګ او سوچ به هم ځي. سوچ به هم صحیح نه وي. لکه مطلب ته به ورته وایي چې یاره دا کار چې دی تا ته کړی دی، نو هغه به سوچ کوي چې یاره دا ما کړی دی که نه مې دی کړی. یو طرف ته به میموري نه او بل طرف ته به سوچ نه. دا خطرناکه بیماری ده ګوره د خوراک د کمۍ د وجې، یعنی مطلب وټامین بي 1 د کمۍ. نو دې لپاره موږ هغه سورسز استعمالول پکار دي چې کوم کې دا موجود دي، لکه ایګ شو، نټس شو، ویټ شو، لیور شو. دا فوډس چې دی نو موږ ته په زیات مقدار کې اغوستل پکار دي چې موږ کې چې دی نو د دې د کمۍ د وجې دا کوم ډیزیزز راځي نو هغه چې دی نو هغې نه موږ بچ پاتې شو. اوس که چېرې تاسو دې ته خیال وکړئ نو دې کې ټاکسیسټي نشته دی. مطلب دا دی که چېرې تاسو خیال کړی و چې کوم فیټ سالبل ویټامین و نو هغې کې چې کله ویټامین چې دی نو هغه زیاتېدل نو هغې به بیماري پیدا کوله، سپیشلی د لیور بیماري خو به خامخا پیدا کوله. اوس چې دی دې کې هغه شی نشته دی. دې کې هغه ځکه نشته چې کله دا په عام مقدار کې تاسو زیاته مخورئ نو دا په یورین کې خارجېږي، پیشاب کې وځي، نو نقصان نه کاس کوي. خو کمی چې دی نو هغه داسې بیماریانې کاس کوي، لکه بي 1 کمی چې دی نو هغه سب کاس کوي، بری بری ډیزیز په ماشومانو او لویو دواړو کې. نو دا و وټامین بي 1. اوس راځو وټامین بي 2 طرف ته. عام طور باندې تاسو هم دې زه پوه کړم چې وټامین بي 2 چې دی نو دا څه شی دی. نو وټامین بي 2 چې دی دا واټر سالبل وټامین دی. دې ته موږ په عام لفظونو کې رایبوفلیوین هم وایو. او د دې نه علاوه چې دی نو دا په کم خوراکونو کې موجود دي. نو دا هم تقریبا هماغه خوراکونو کې کوم کې چې وټامین بي 1 و، میټس، نټس، ملک، فش، ایګ وغیره کې دا ملاوي. او کار دا څه کوي؟ نو ګوره نمبر 1 خبره دا ده که نه چې دا چې دی از ا کوانزایم استعمالیږي او فوډ ډسټرکشن کې دا ډېر هیلپ کوي. خوراک ماتولو کې چې دی نو د ډېر غټ رول دی. که چېرې دا بدن کې کمی نو دا مختلف بیماریانې کاس کوي، سپیشلی د نظر کمی چې دی نو هغه د بي 2 د وجې. نو دې لپاره چې دی نو کم بیماریانې دا کاس کوي. د ګوره نمبر 1 که چېرې وټامین بي 1 چې دی هغه کمی نو دا به چې دی نو دا هغه کس سترګې به سوځي، سترګو کې به زخم وي، او ورو چې دی نو د دې کس
نظر چې دی نو هغه کمیږي ورو به دی بلایندنس طرف ته ځي. بل دا دی چې د شونډې چې دی نو هغه به ډرای کېږي او اکثر داسې وي که نه چې د سر د هغه لپس چې دی نو هغه که خیال کړی یو لا نیم کس چې دی نو لپس یې هغه په منځ نشته داسې زخم پکې راغلی، دا چې دی نو د ویټامین B1 د کمۍ غټه نښه ده. مطلب که چېرې داسې وي نو دغې به لا ویټامین C کمي او یا به چې دی نو ویټامین B2 چې دی نو دغې به کمي. نو د دې د کمۍ نه بچ کېدو لپاره به چې دی نو څه کول غواړي؟ د دې کمۍ نه بچ کېدو لپاره به چې دی نو هغه فوډس خوري چې کوم کې دا ویټامین موجود دی. ریټ به اوس تاسو ذهن ته به راشي riboflavin یا ویټامین B2. This is a water soluble vitamin. It is also called vitamin B2. دا water soluble vitamin دی. دې ته په عام لفظونو کې موږ ویټامین B2 وایو. دا په کم خوراکونو کې موجود دی. سورسز یې څه دي؟ میټس، هر قسمه غوښه کې دا موجود دی. که هغه چکن وي، که هغه نری غوښه وي، که غټ غوښه وي، ایوری کاینډ کې دا ایوری کاینډ اف میټ کې چې دی نو ویټامین B2 چې دی دا په ډېر مقدار کې موجود دی. نټس، کوپرا وغیره، ملک خو پیژني، فش، ایګ ایټسټرا چې دی په دې فوډس کې ویټامین B2 چې دی نو دا په ډېر مقدار کې موجود دی. ریکمنډډ ډایټري الاونسز څومره دی؟ نو ګوره په انفنټس کې چې د غېږې ماشومان یا ملک فیډینګ والا ماشومان هغوی ته دا څومره پکاري؟ هغوی ته دا پکاري 0.6 mg. او چې کوم د 5 سال نه زیات ماشومان یا 5 سالو پورې نو هغه ماشومانو ته دا پکاري 1.0 نه 1.8 mg. اډلټس ته چې دی نو د 1.5 to 2.5 mg پکاري. فنکشن یې څه دی؟ نو ګوره تاسو ته ما وویل چې نمبر 1 دا میټابولیزم کې کار کوي او بل د فوډ نه انرژي پیدا کوي. نو هم دا دوه غټ کارونه دي. اټ هیلپس ان میټابولیک ریاکشن and thus providing energy to the body. It have two coenzyme دي. یو دی FAD flavin adenine dinucleotide او بل دی FMN flamin mononucleotide. او د دې دواړو کوانزایم د اکټیویشن لپاره ATP پکار. نو دا دواړه کوانزایم چې کله اکټیویټ شي نو دا ریاکشن تیزولو ته بیا مدد ورکوي. اوس که چېرې دا کم شو نو څه چل به کېږي؟ نو ډیفیشنسي چې دی هغه ګوره ډیفیشنسي کازز انفلمیشن آف لپس چې دی هغه زخمي سویدلي اکثر د منځ نه یا اړخونو ته. eye disturbance like inflammation of eyes سترګې به زخمي، dryness of eye سترګې به اوچي سوځي به and decrease visual activity. او ورو چې دی نو visual activity مطلب decrease visual activity مطلب دا دی چې نظر به چې دی نو هغه به ورو کمیږي او اکثر به چې دی نو د بلایندنس طرف ته ځي. اوس که چېرې تاسو خیال وکړئ که نه دلته کې نو ویټامین B2 چې دی هغه څه لپاره ضروري دی؟ د نظر دپاره. لکه ګوره په دې کې ډېرې خبرې چې دی هغه څه سره ریلیټډ دي؟ نظر سره ریلیټډ دي. انفلمیشن اف آی، ډراینس اف آی، ډیکریز ویژوال اکټیویټي، دا ټولې خبرې سترګې سره دي. نو دا چې کله کمی نو زمونږ نظر باندې به اثر غورځي. ښه بیا ورپسې چې کوم دی هغه دی ویټامین B3. ویټامین B3 چې لومړی زه تاسو ته جنرال انټروډکشن وکړم. ویټامین B3 چې دی د دې ډېر نومونه هم دي دا او دا موږ په مختلف طریقو باندې خوراکونو نه هم حاصلولی شو او د دې نه علاوه چې دی دا موږ جوړولی هم شو. نو ویټامین B3 چې دی دې ته نیاسین هم ویلی کېږي، دې ته نیکوټینیک ایسډ هم وایي، دې ته نیکوټینیمایډ هم وایي. او دا چې دی نو موږ په مختلف طریقو باندې یو امینو ایسډ دی ټریپټوپین د هغې نه هم حاصلولی شو. او دا په کوم خوراکونو کې نو دا چې دی تقریبا فوډ سورسز چې دی نو هغه دي که نه ملک، میټ او سیرلز چې دی دا زیاتره دی غنم، جوار فصلونو ته وایي بس د هغې نه موږ ته حاصلېږي. او چې کله ټریپټوپین امینو ایسډ چې کوم دی هغه موږ مات کړو نو د هغې نه هم موږ ته دا ویټامین B3 حاصلېږي. ویټامین B3 چې دی نو دا څه کار کوي او دا چې دی نو که چېرې د دې کمی رالو په بدن کې نو څه چل به کېږي؟ نو ویټامین B3 چې دی دا که چېرې بدن کې کم شو نو دې د وجې هم یو مشهوره بیماري راځي هغې ته وایي پیلیګرا. پیلیګرا هغه بیماري ده چې په هغې کې زمونږ د معدې یا د سمال انټسټاین
یا د خوراک د پیپ چې کوم دی یا نور چې اکثر بعض حالاتو کې د ساده پیپ چې کوم دی د دې د دیوالونه چې دی نو هغه زخمي شي، نو بیا په د خوراک د نالۍ چې دی دا اکثر زخمي شي، یا د سمال انټسټاین چې دی هغه پکې اکثر انفلمیشن وشي، نو بیا زموږ هضمه باندې ډېر زیات اثر غورځېږي. دې بیمارۍ ته موږ پلی کوو. ریډ بیکو وټامین B3 یا نیاسین، نو اټس ا واټر سولبل وټامین، دا چې دی نو واټر سولبل وټامین دی. other name is nicotinic acid, nicotinamide یا نیاسین، دا ټول چې دی د دې جنرال نیمز دي. it can be synthesized from tryptophan، دا چې دی نو موږ د دې tryptophan د امینو اسید د میټابولیزم نه یا د هضمولو نه هم جوړو. سورسز ګوره ملک نه حاصلېږي، لین میټ عام طور باندې هغه غوښه چې کوم زیاته پخه شوي ني، سیرلز فصلونه وغیره، او فرام میټابولیزم اف تریپټوفین، او تریپټوفین امینو اسید چې کله مونږ بریک ډاون وکړو نو د هغې نه هم حاصلېږي او دا کوانزایم په طور باندې هم استعمالېږي. ښه دا نیاسین امینو اسید چې دی نیکسټ پیج طرف ته ځو، تاسو به اوس هم ګورئ لیکلي به وي. ها نو سوري دا پیج چې دی RDA چې دی د دې سوره دی ریکمنډډ ډایټري الاونس. نو ماشومانو ته اوس په دې کې چلډرن او انفنټ ټول راځي که نه، 6 ملي ګرام په کار دی او اډلټ چې دی نو هغوی ته په کار دی 17 to 21 mg. دا د دې چې دی بدن ته ضرورت دی. فنکشن یې څه دي؟ نیاسین اکټ از کوانزایم، کوانزایم په طور باندې استعمالیږي او د دې چې دی نه دوه کوانزایم دي، یو NAD دی نیکوټین امایډ اډینین ډای نیوکلیوټاید، او بل دی NADP نیکوټین امایډ اډینین ډای نیوکلیوټاید فاسفیټ. او د دې دواړه کوانزایم چې دی نو دا د خوراک ماتولو کې او د خوراک ماتېدو نه اتوماتیکلي انرژي حاصلېږي، نو هغې انرژي راوتو کې چې دی نو د دې ډېر غټ رول دی. ښه که چېرې دا کم وي نو څه چل به کېږي؟ نو ډیفیشنسي لیډ ټو پیلیګرا ډیزیز انوالوینګ GIT چې دی ګیسټرو انټسټینل ټریک ته ویلی کېږي که نه، دا هغه ټریک دی چې هغه زموږ د خولې نه شروع کېږي، په خوراک پیپ شو، معده شوه، سمال انټسټاین، لارج انټسټاین، تر هغې پورې راوتی دی تر ریکټم پورې، اخرنۍ حصې پورې، یعنې هغه حصه چې هغې باندې تاسو خوراک دننه کوئ خوله، او بیا چې کوم وځي که نه بدن نه اکسکریټ کېږي، دې ټول ټریک ته یا لارې ته GIT ویلی کېږي، ګیسټرو انټسټینل ټریک. اوس دا پیلیګرا بیماري چې دی نو دا ګیسټرو انټسټینل ټریک والا بیماري ده که نه، یو CNS والا هم ده، سنټرل نروس سسټم والا، برین او سپاینل کارډ چې ورته موږ وایو. په دې کې څه کېږي؟ The disease is characterized by the inflammation of mucous membrane of mouth and other parts of GIT, leading to gastrointestinal hemorrhage and diarrhea. This disease is characterized by the inflammation of mucous membrane. ما تاسو ته هغه دیوالونه چې کومي که نه د gastrointestinal tract، لکه د خوراک د پیپ شو یا د کولمو چې کوم رګونه شو، د هغې هغه دیوالونه چې دی نو هغه پکې زخمي شي، نو بیا څه چل کېږي؟ لیډینګ ټو gastrointestinal hemorrhage، د هغې سیل ختم شي او وینې ته ننوځي بیا، او بعض اوقات چې دی نو ورسره ډایریا هم کېږي، خېټه هم ورسره خرابوي. ښه نو چې دا کېږي که نه، لکه مثلا چې ستا سمال انټسټاین چې دی د هغې همورج شو یا د هغې هغه دیوالونه چې دی خراب شو، نو سمال انټسټاین داسې حصه ده، ټول حصې امپورټنټ دي، خو سمال انټسټاین داسې حصه ده چې هلته نه دا خوراک چې دی هغه په وینه کې بیا شاملېږي او بیا دې نه فوډ چې دی هغه بیا ګیسټروانټسټینل ټریک ته راشي. ګیسټروانټسټینل ټریک چې دی نو دا داسې حصه ده چې هلته نه چې دی فوډ بلډ ته ځي، بلډ ته چې ورشي نو هلته کې بیا دا فوډ بروک کېږي او د هغې نه انرژي حاصلېږي. اوس چې ستا سمال انټسټاین چې دی هغه خراب شو نو اټومیټیکلي چې دی نو ستا هضمه باندې به اثر راځي او ستا خوراک به نه هضمېږي او بعض اوقات دې سره کینسر او نورې بواسیر او دا څه ورته موږ هغه رسولۍ چې پکې جوړېږي، داسې خطرناکې بیماریانې هم جوړېدی شي که چېرې کیسز خطرناک شو.
او ډایریا چې دی هغه ورسره کامن ځکه چې ستا هضمه به ټیک نه چې کله ستا جذب کېدل نه کېږي په سمال انټسټاین کې نو ستا هضمې باندې په اټومیټیکلی اثر غورځېږي چې هضمه دې نه راځي او بدن دې هغه خوراک صحیح نه جذب کوي نو ستا ګروت به نه کېږي ستا ګروت نه کېږي نو ستا وزن به ورو ورو کمیږي او ستا کې به د وینې کمی هم راځي نو دا یې غټ غټ علامات دي چې یاره تا کې په لږ بیماري چې دی نو هغه موجود دی general effect of deficiency or failure of growth چې کله د دیوالونو کمزوري شي د سمال انټسټاین د فود پیپ شو نو ګروت باندې کېږي بیا لاس اف ویټ وزن به چې دی نو ورو ورو کمیږي and انیمیا او د وینې کمی چې دی نو هغه به تا ته عام طور باندې راځي نو دا تاسو یاد ساتئ دا وټامین بي 3 چې کمی نو په لږ راکېږي دغه شان وټامین بي 2 چې کمی نو سترګې سره ریلیټډ کمی دغه شان دی مطلب د نظر کمی کنه دغه شان دی وټامین بي 1 چې کمی نو وټامین بي 1 چې کمی بیری بیری ډیزیز دا هغې په ماشومانو کې یو شان سمپټم او په لویو کې بل شان سمپټم نو دا به تاسو په داسې یادوي چې یاره وټامین بي 1 هغه چې دی نو کومه بیماري کاس کوي بیری بیری ډیزیز کاس کوي وټامین بي 2 څه کاس کوي وټامین بي 2 کمی چې دی نو هغه آی ډسټربنسز ډراینس اف آی او افیکټ جنرال ویزوال اکټیویټي اف د آی نظر کمی او وټامین بي 3 چې دی نو هغه په لږ راکاستي پینټوتینیک اسید چې دی دا د دې پورې به مونږ ووایو پینټوتینیک اسید چې دی دا واټر سالوبل وټامین دی او دې ته مونږ په عام لفظونو کې وټامین بي 5 هم وایو دا څه کار کوي او یا دا په کم خوراکونو کې مونږ ته عام طور باندې دا موجود دي نو دا ایک کې لیور انیمل ټیشوز انیمل ټیشو کې مطلب غوښه وغیره او ییست کې دا مونږ ته عام طور باندې ملاویږي ییست چې دی نو تاسو عام طور باندې خمیره مطلب دی خو ییست چې دی نو دا مونږ ته د بیکرۍ د خوراکونو کې هم موجود او مشروم چې دی کوم تاسو خورئ که نه په هغې کې هم دا موجود دي نو په دې خوراکونو کې ټولو کې وټامین بي 5 په زیات مقدار کې موجود دي دا په مونږ څومره خورو بدن کې د دې څومره مقدار ضروري دی نو ریکمنډډ ډایټري الاونس چې کوم دی د دې د 4.7 ملي ګرام پر ډے د ورځې مونږ ته دا څومره پکار دی 4.7 mg د دې کار سره نو نمبر 1 ګور تاسو یاد ساتئ چې وټامین بي 5 چې دی پینټوتینیک اسید چې ورته موږ وایو کنه دا کوانزایم په تور باندې استعمالي چې کوانزایم په تور باندې استعماليږي نو دا به د خوراک نه انرژي خامخا حاصلوي نو که چېرې تاسو وګورئ کنه د وټامین بي 1 چې دی هغه هم کوانزایم په تور استعمالېدو وټامین بي 2 چې دی رایبوفلیوین عام وټامین بي 2 چې دی هغه هم کوانزایم په تور باندې او وټامین بي 3 چې دی هغه هم کوانزایم په تور باندې وټامین بي 5 چې دی هغه هم کوانزایم په تور باندې استعمالېږي نو تاسو د دې نه دا نتیجې اختیارولی شئ دا ترې راوستی شئ چې د وټامین بي کمپلیکس کې چې دی اکثر وټامین مونږه it is the component of coenzyme A the transfer of د دې کار دا چې دا مختلف مالیکولو ته یو ګروپ اډ کوي ور ترانسفر کوي هغې ته مونږ اسایل ګروپ وایو مثلا سسینایل کوانزایم A وګوره دې کې کوانزایم A راغلی فیټي اسایل وګوره دې کې اسایل ګروپ اډ کړی دی فیټي اسایل کوانزایم A اسیټایل کوانزایم A نو دې کې هغه اسایل ګروپ راغلی دا ټول ګروپونو ته دا اسایل ګروپ دغه کوي او د اسایل ګروپ دا غټه چې دی نو پراپرټي ده چې هغه میټابولیزم کې ایسالي نو دا انزایم چې کوم دی سوري دا وټامین چې کوم دی نو دا میټابولیزم کې میټابولیک ریاکشن کې چې دی نو ډېر غټ رول پلی کوي ها بیا ورپسې نیکسټ پیج طرف ته ځو اوس که چېرې د دې کمی رالو که نه بدن کې نو څه چل به کېږي نو چې کله زموږ بدن کې وټامین بي 5 کمی نو سلیپینګ ډسټربنس خوب به نه راځي برننګ فوډ سینډروم چې دی دا هغه بیماري ده چې په هغې کې چې دی نو کس وایي چې یاره د خپو نه مې سم اور خېږي د سپیشلي د کوندو سایډ نه دا اگر چې دا داسې د دغه د وجې نه ده لکه کس وایي چې یاره اکثر کس وایي دا معدې د وجې یا ګرم خوراکونه د وجې خو د دې وجې چې دی صرف او صرف وټامین بي 5 کمی دی نو دې لپاره به مونږ وټامین بي 5 ډېر مقدار کې استعمالو او بل د دې د کمی د وجې چې دی د دې انهبیشن اف فیټي اسید سینتھیسس کنه
یعنی مطلب دا د فټي اسید چې دی نو هغه به نه جوړېږي. دا د دې غټ چې دی نو علامات دي. وټامین بي 5 پورې چې دی نو نن پورې کافي دی. ان شاء الله سبا به که خیر وي که ژوند وي نو دا چپټر به مونږه اینډ ته رسوو. نن پورې چې دی نو آی تھنک دومره کافي دی. که ستاسو څه کوېسچن وغیره وي نو تاسو دلته هم کولی شئ.